او کدا قرآن او حدیث دا ماحول خپلو نه او دې ماشومانو ته د قرآن او د حدیث تعلیم ورنکې نو په دیر کې یو ماشوم خپل پلار ویشتی دی که ویشتی نه دی تاسو خو په نیټ ګورئ دا د 14 کالو نوجوان دی کم شي د نه رب یېر کو کم سیز تا دومره ګمراه کو چې د ده د تماچې کارټوس د پلار په سینه کې سړېږي کم سیز دې دومره لوی جهالت ته ورسو دا ولې زما نوجوان چې آبه د کفارو په صف ورغې نو والله چې صف به مات کو د هغې نه به یو دوه خطا کړو نن هغه نوجوان خو صف ماتول پرېږده د هغه کولې د پلار په سینه کې یخیږي قسم دی چې دا زمونږ شاکست دی شاکستو دا زمونږ د مسلمان سرخ کته کېدل دي چې زمونږ بچې د پلار مخې ته څنګه داسې حرکت کوي پلار او مور وجنې رور او ښځه وجنې والله د مسلمان قوم په ډیرانو م یو بل ووجو د په پوله او په پټي باندې م وینې تویې کړې اے مسلمانانو کله به قرآن ته تسلیمیږو کله به پیغمبر مصطفی حدیثو ته تسلیمیږو د دیر د ماشوم باندې تعجب مه کوئ هر ماشوم سبا د خپل پلار قتل کوونکی دی که قرآن او حدیث دی ورته ونښول صرف د دیر ماشوم ته مه ګوره چې پلار یې ووجو که قرآن او حدیث دی بچي ته ورنه کړل دا د پب جي ګیم نه دومره متاثره نوجوان دی چې قتل یو کو خو د هر ماشوم زړه غواړي چې د پلار نه ډز وباسم چې پیغمه شم چې مخه مې ازاده شي هلکه پلار کې دی وي او که نه وي ستا مخه پلار نه دی نیولې ستا مخه قرآن او حدیث نیولې ده ستا ازادي قرآن او حدیث بند کړې ده تو غلام او ته پابند دی ستا د ازادۍ ځای انشاءالله جنت دی هلته به مونږ ازاد یو دلته مونږ د قرآن او د حدیث پابند یو عرض دا دی ورونو خپل ځان د قرآن او د حدیث پابند کو